ګرانو کتونکو الف خان شیرپو یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی موجود یم په اقبال خان قبرستان کې چېرته چې د تنګي یو تکړه ځوان سوشل اکټیویسټ سوشل ورکر پټواري وقار خان خور ته وسپارلی شو. یقینا نن تنګي تحصیل او تنګي یونین کونسل چې کوم دی د یو تکړه ځوان نه محرومه شو. ناسته پاسته را سره ډیره وه او انتخابي پې خفه یو. د چارسدي پولیس دپاره یو ډېر لوی چیلنج چې څومره وخت کې د وقار قاتلان نیسي. پټواري طبقه چې کومه ده ټوله کابینه ټوله چارسده په دغه جنازه کې موجوده وه او ټوله چې کومه ده هغه دلته موجوده ده زما شاته. نن به زه په پټوارانو باندې خبره ترې کومه ځکه چې همیشه موږ په پټواري باندې نیوکې کوو خو نن دوی ته درد میلاو شوی دی او د درد په موقع باندې د هغوی د درد خبرې کول دي چې دا یو داسې طبقه ده چې دا انتخابي غیر محفوظه ده. یو خوا د خانزم د طرف نه بل خوا د چا کنال دو کنال ځای د طرف نه بل پیدا کوي چې زما ځمکه یو پسې ولیکله د بل ځمکه بل پسې ولیکله. دا یو داغ په پټواري طبقې باندې لګي او دا هم ویل کېږي چې ډېرې دشمنۍ د پټواري طبقې د وجې راځي. په دې وجه باندې په پټوارانو باندې ګزارونه هم کېږي پټواران وخلي کېږي پټوارانو پسې سپورې سپغې لیکېږي. خو نن چې دا کم ملګري د دې دنیا نه لاړه نو صرف پټواران پې نه دي خفه بلکې ټول تنګې پې خفه دي او په دغه جنازه کې په زرګو خلکو ګډون وکړو. نو زه به د دغه تنظیم د مشرانو سره هم خبرې ترې کومه ځکه چې دوی هم غوښتنې دي او دوی همیشه غوښتنې کړي دي خو توجه چې کومه ده هغه دوی ته نه ده ورکړې شوې. د دوی آینده څه لایحه عمل دی په دې باندې هم خبرې ترې کوو او دا کافي وختو شو د چارسدي پولیس لا ناکامه په نظر باندې راځي. خپله پیژنګلو کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ډېر مشکور یم چې تاسو دلته راغلی او زمونږ په دې غم کې تاسو مونږ سره شریک شوې. زه اکبر حسین ډسټرکټ صدر انجمن پټواران قانونګان ضلع چارسده تاسو ته مخاطب یم. څه به وایې جي نن چې ستاسو دا ملګري پرون چې دا کومه سانحه راغلې ده دا مونږ سره ډېره بېانصافي شوې ده. زمونږ وقار ورور د تنګي تحصیل کې دلته ډیوټي کوله او ډېر ښه انسان و خوش اخلاقه انسان و نر انسان و مطلب ټیک ټاک سړی و او پرون دغه واقعه ورسره راله نو مونږ د هغې مطلب ډېر مذمت کوو د مطلب د وقار د دې کوم چې واقعه راغلی مذمت کوو. نن زمونږ په ټول ډسټرکټ کې بشمول کې پی کې سوګم دی او مونږ د هړتال اعلان هم کړی دی. مونږ په ډسټرکټ چارسده کې هم د هړتال اعلان بیګانه کړی دی او په ټول کې پی کې کې هم نن هړتال دی قلمچول هړتال دی زمونږ او د دې نه پس په هم انشاءالله مونږ خپل لایحه عمل کینو به میټینګ به راغواړو خپل لایحه عمل به کوو او مونږ دا مطالبه کوو اعلی حکام سره حکام نه چې مطلب زمونږ د دې ملګري مطلب دته انصاف ملو شي او د دې نه مخکې مو زمونږ بنو کې داسې واقعه راغلې ده په کوواټ کې هم دا واقعه راغلې ده. نن پرون زمونږ په چارسده کې دا واقعه راغله نو مونږ اعلی حکام ته دا ریکویسټ کوو دا چې مونږ زمونږ پټوارانو له د انصاف او تحفظ ورکړی شي. ما چې کومې خبرې وکړې په پټواري باندې دا تورونه لګي وي دا ډېرې دښمنۍ وي د پټواري طبقې راته را پیدا کړې نو هغې خلکو ته به څه جواب نه پټواري داسې هېڅکله نشي کولی پټواري غلط کار نشي کولی. ټیک شو په خبره باندې دا هسې مطلب چې څوک مطلب د بل په ځمکه باندې قبضه کوي دغه کوي او د هغه مخنیوي پټواري کوي نو بیا دا قسمه خبرې هم کوي مطلب پریس کانفرنس هم کوي. پټواري د خپل ریکارډ نه اخوا تلی شي نه دې خوا تلی شي اون نسبي سم نشي کولی. دا ټولې غلطې خبرې دي دا په پټواري باندې الزام دی او د دې په وجه باندې پټواري نه خشي د دې په وجه باندې پټواري نه خشي او مطلب مونږ سره دا دغه کېږي پټواري بس بدنام دی نور خدای شته والله ګوارې که پټواري ډېر مظلومه طبقه ده. دا سوري دل مونږ سره دا ظلمونه کېږي مونږ له انصاف راکړي شي او دغه خبرې دي. خپله پیژنګلو کېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سجاد خان نامه ده، زه ضلعي جنرال سیکرټري ما او وقار به موږ سره په دې تحصیل تنګي کابینه کې جنرال سیکرټري و. یو ډېر تکړه انسان و، یو ډېر ښه بهادر انسان و. پرون چې موږ ته څنګه پته ولګېد د خدای شته موږ ته خو یو شاټ شان میلاو شو چې یاره دومره لکه دغې نه مخکې موږ رابطه کې یو، زموږ ګروپونه دي یو بل سره مطلب کنیکټ یو که نه. ډېر زیات پې خفه شو، ډېر زیات چې کوم دی بیا صدر صاحب زمونږ اعلان وکړو چې یاره سبا به ټول ضلع کې چې کوم دی قلمچوړ هړتال کوو. بیا د زمونږ په دغه باندې په صوبه کې هړتال شو او بس دا په لار روانو ډزې پېښ شوې. دا خو یاره موږ خو په لار باندې ته چېرته په لار باندې ته ډزې پېښ شوي دي، خو موږ پوره لکه چونکې وارثان په غم کې وو، موږ خو د دې علاقو یو، خو د یو بل نه لرې یو که نه. نو اوس به ځان خبرو چې لکه دا څه چل شوی تاسو دغه غوښتنه چې پوره دي او زمونږ دغه هم غوښتنه ده او زمونږ دا ده چې چونکې دی خو په ډیوټۍ یو، واړه بچي دي ماشومان، دله د شهدا پیکج کې چې کوم دی د حکومت د طرفه پیکج منظور شي، ځکه چې واړه بچي دي. والد صاحب هم پټواري ریټل دی، ټول عمر یې لکه د پټوار د خلکو خدمت کړی دی او دم خدمت کو کله علاقه و نوکري کوله، مطلب تو مې خبرې مبرې راځي که نه. هم دا موږ ټول ملازمین یو، دوه کسه به راځي خامخا به یو کس کاري، یو به په حق وي بل به په ناحق وي، یا به د خلکو نن سبا خپل ذاتي معاملات هم پټوارخانو او تاڼو ته راوړي او خپل ذاتي معاملات هم مطلب وایي چې ماله به دا دی حل کوي. موږ خو خپل بھرپور کوشش کوو یاره چې څوک هم وي چې هر څنګه وي، مطلب موږ د هر چا چې څه د قانون مطابق وي، څه د هغه حق وي، د هر چا دپاره زموږ یو شان سوچ وي، ځکه چې موږ به د معاشرې خلک یو. لکه مطلب دا زموږ ملګری او زیاتې ورسره شوی دی، زموږ د اعلی حکام نه د 400 زموږ د ډیپټي کمشنر صاحب نه راغلی مو. موږ به انشاءالله په دې کې د ورځ دوه کې د 3 نه پس انشاءالله یا په 3 موږ به میټینګ راغواړو او موږ به د الله حکامو نه دا مطالبه کوو چې د شهید پیکج منظور کړی شي. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. دا څنګه چې د ملګري دا خبره وکړله پټواري سره تنازع د خلکو سوي، یاره دا ما پسې ولیکه، یاره دا انچ ته دې خوا که، یاره دغه زړه بداوي، یاره دا پلانکي پټواري یاره دا ډېر داسې کمینه دی، یاره د ده چې کوم دی نو دا داسې دی. وجه څه وي؟ وجه دا وي چې دا پردي ځای دی ما پسې ولې نه دي لیکلي. دا ټول پټواران راغلي دي، تعلیم یافته خلکه دي، خانداني خلکه دي او یو سړی لیونی نه دی چې په 20,000 یا په 50,000 نوکرۍ باندې ځان له دشمنۍ نیسي. همدغه قبضه مافیا خلک دا خلکه بدنامۍ ای به د لاس ګوتې یو شانتې نه وي په هره طبقه کې چې کوم دی کالي بیړیا وي، په هره طبقه کې. خو تنظیم چې چلیږي خو اکبر حسین صاحب صدر دی چې زه اکبر حسین صاحب ته یم چې وروره دا پټواري دي چې پټواري دي دا کرپشن کوي، دا کوي، د پردی ځمکه دغه کړې ده، بیا ځان سره پرېږدي وایي دې به پردی دښمنۍ په سره لي. خو په لار روانو ډزې پرې وشولې او ډېر په ناترسه ډزو باندې هغه ووجه او نن دا ټوله طبقه چې کومه ده هغه خفه ده. زه به مخکې به د نورو سره خبرې ترې کوو، خو د 400 د پټوارانو نن هړتال دی، د دې نه پس په لایحه عمل جوړوي او مزید دوی څه کوي هغه به خو هم د تاسو سره شریکو. غوښتنه یې دغه ده د 400 د پولیس نه چې زر تر زره دی قاتلان چې کم دی د قانون منګولو ته راوستی شي او صحیح تفتیش ته پکې وکړي شي. او دا تنګي پولیس لپاره یو ډېر لوی چیلنج دی. څنګه چې ما ووی چې صرف پټواري طبقه نه بلکې تنګي د یو ډېر تکړه انسان نه محرومه شو. نو زموږ سره اوسئ. کتونکو د وقار خان دغه اخیرنۍ ارامګاه دا تاسو ته ښایو، خاورو ته وسپارلی شو. یو تکړه ځوان، دوه خبرې کوم، نه توره ګونه او نه سپینه ګونه، د ډزو ښکار شو. د هغه ټولو خلکو دپاره عبرت دی چې اخري ځای هم دا دی. خو زه ډېر هم لرې لرې وخېجم که نه، نو ځان له به دا کور جوړو، ښه دا ځمکې پلاټونه دا هر څه چې کوم دی نو دا پاتې، دا کور به ځان له ښکلی کوو. په زرګو خلکه د وقار په جنازه کې ګډون وکړو. تنګي څنګه چې ما مخکې وي د یو تکړه ځوان نه محرومه شو، په غم خادو کې هر وخت موجود. د تنګي مامزه قومي اتحاد د هغې م یو غړی، پلار یم پټواري، دیم پټواري، هغوی هم مذمت کوي، د تنګي ټول سیاسي خلک هم مذمت کوي، تاجران هم مذمت کوي.
پولیس نه دغه غوښتنه کوي چې د ده قاتلان دي ګرفتار کړي شي. بل هغه خلکه خو د دې نه پس هم په انسان کې غلطۍ وي یا پټواري طبقه ولې نه وي نو هغه دې ځان ته دا مخامخ کي چې مرګ په بوډه او په ځوان نه دی. زه حقیقت کې وایم چې دا د شهادت مرګ دی ځکه چې یو سړی روان یو په ناپامه پرې ډزې کېږي دغه ټیم کې هغه په څه سوچ کې روان دی. نو خپل ځاني موږ سره ناستې کړو حق ادا کوو او چې دا څه مسله به وه کال به یې وکړو میسج به یې وکړو انفارمیشن به یې راکوو د کلي اجتماعي خبره به وه په هغې به یې بحث کوو چې دا مسله داسې را دا داسې کول دي. نو زه پر زور مطالبه کوم د پولیس نه چې د دې قاتلان دې ګرفتار کړي شي د قانون منګلو ته راوستی شي قرار واقعي سزا دې ورکړي شي یو ښه تفتیش دې وکړي شي او چې کم ملزم دی نو هغه دې مجرم وګرځولی شي. الله پاک دې دله جنتونه ورکړي والله د ده خاندان له صبر وکړي. پلار یې زوی په شوی دی پلار هم د دې تنګي علاقې ډېر خدمت کړی دی او ده سره زما د پټواري د دغه نه علاوه چې کوم دی څنګه زه یم سوشل اکټیویسټ و سوشل ورکر و خلکو سره به امدادونه کول تعاون به ورسره کو. د ده څو بچي 3 بچي ته چې کوم دی نو یتیمان پاتې شو دلته اوس خپل خپلوان نشته که نه دا دی راشه ستاسو نوم دی فایق جان فیاض جان تاسو څو وروڼه یې مونږ جی څلور وقار سره وقار سره تاسو ته ورسره یې نه جی نه زه ډبات کې وم وقاص کچ له روانو او د هغه ځای نه چې څنګه کچ وکړو واپس راتلل نو دغه ځای کې په موټرسایکل باندې 2 کسان رال او په ده باندې نارسا ډزې وکړې یو مې ورسره تره زوی و شاته مخکې ځان سره بستې ایښودې او ډېر بې دردۍ سره ایشتې شوی دی. زه 400 ډي پي او صاحب ته دا خواست کوم چې اخر لکه زما د رور دی کې ګناه څه ده ولې هغه به یو زه د خپله د پروفیشن د یو اډوکیټ یم خو دا خبره کوم چې ولې یو سرکاري کس خپل فرایض انجام ورکوي نو د هغې به داسې لي ولې هغه به د چا پټي ته نه ځي یا هغه به د چا حدودات نه ګوري چې قانون دونه پورې لکه کمزوري شو او ظالم دونه طاقتور شو نو بس بیا څه مقصد. ته دلته وکالت کې زه دلته تنګي تحصیل کې وکیل یم زما نوم اسف دی او تا ته اطلاع څنګه کله راغله چې زه خو خپل ځان یې تنګي کورټس کوم او بس چې څنګه کور ته رالم او بس لږ ارام مې کو ځکه چې هلته خامخا دونه ستړي شو په پردي غمونو له ګرځو نو ټول ورځ د خلکو لانجې حل کوو او په خپل کور کې راته خلکو لانجې جوړې کړې د دې نه مخکې هم دې ویشتې شوی که نه دې نه مخکې خو چې دی هغه خو اسپتال کې دغه واقعه شوې وه خو هغې کې لکه دا خلک انوالو نه وه نور خو لکه دې نه مخکې په دې خلکو غزارونه کړي دي وښلی دی ټکولی دی مونږ وی خیر دی دا دغلته په دې موړ کې د دوی یو دغه روانو دا پیکیج یې ورکو موړ کې داسې ته یاد شي هغې کې په دې رالل دوی په داسې خشماشي وکړې بېزتي یې وله وکړه بیا دوی په کور باندې رالل موږ په کور یې ډزې کړي دي بېزتي یې راله کړې ده موږ په هغې باندې هم خاموشه شو خو لکه زه حکومت دا خواست کوم چې لکه اوس دې حد ته موږ رالو چې اوس یې راله بس مړ کړو ته یې بیټ آباد کې وي ها جی تا ته اطلاع راله زه دفتر کې وم ما پسې زه پیمایش ته تلم زه سرویر پوسټ باندې ملته حویل تحصیل کې او دغسې زه دفتر نه لاړم بیا پیمایش نه رالم دفتر ته رالم بیا پلیټ ته لاړم پلیټ کې بس مغرب اذان وشو ازمون ته مې ځان تیار و دغه کې ما ته رنګ راغی وي دغه شانتې رور د جګړه کړی ځان را ورسوم ما ورته یې لکه اوس نه شم یم ستړی یم بیا به سبا درشم د وی جګړه ډزې شوي دي راشه ځان را ورسوم بیا چې زه موټروی ته راوختم انټرچینج باندې چې مې وکتل وي وقار دغه شان وفات شوی دی په فیسبوک دی کوم یو سره و کوم ورور سره
ګرانو کتونکو یو داسې غټ غم دی چې نه هېرېږي، ولې چې ډېر ځوان زلمي انسان لاړه. بس د دې روڼو ملا پې ماته شوه. دا روڼه چې کوم دی دا ټول کامیاب کړل، په دوی باندې تعلیمونه وکړل، دوی یې دغه ځای ته چې کوم دی نو ورسول، او نن هغه رور ړستړی دی دنیا نه لاړه. په دې باندې په ناب تول باندې دغه د پټواري اخیري ژوند دی. ښه پټواري طبقه دا ایم وي. نو بس افسوس کو او دعا ورله کو چې الله پاک دې دې خاندان له صبر ورکړي، الله دې هغه له جنتونه ورکړي، او مر خښ دی دې دنیا نه تګ دی. دا نه ده چې تګ نه دی، خو قانون د جولاګي د جال دی چې وړوکې جولا پکې ګیرېږي او غټ جولا ترې نه داسې په بق وځي. د 400 ډي پي او دپاره دا یو ډېر لوی چیلنج دی چې څه کوي انتظار کوو، مزید به په دې خبرې بیا کوو.